دا یو میاشت خو ځان د سګرټو نه بند کړه. ستا روژه په سګرټو ماتېږي. محترمو خفه کېږم یاره جي دماغ مې کار نه کوي. ستا په دماغو کې متیازې حکم دا څنګه دماغ دی ته مال په نسوارو باندې ماتې. تا دا کجوره خولې ته کړې نه ده او څه دې خوړلي نه دي. تا دونه شی دلته بره شونډې ته خېجولې دی محترمو او چرسي درته وایم جي دې لا روژه ماتې نه دی کړې. زم جي څه کار مې دی هلته به ناستې په دان به څادر واچي نورو طلاقیانو سره سګرټې بډه کوي. محترمو ستا روژه خو دې کې تېره شو. ما وویل مدرسه ده چې دا روژه ته یو میاشت کې د ګناه نه بند نه کړي چې دې کې ته د ګناه نه بند نه شوي. محترمو آینده 11 کاله د بیا درندګۍ کې تېرېږي. دې کې ته د نسوارو نه بند نه شوي ته بیا نسوار نه شي پرېښودی. ته د سګرټو نه بند نه شوي. انسان ګویا غیرت او پښتون کې غیرت پکار دی. پښتون خو په غیرت باندې یادېږي. تا د څه سره غیرت کړی دی الله دې معافي وکړي. تا د څه سره غیرت کړی؟ ته چېرته تجربه وکړه د نسوارو سره غیرت وکړه چې په دا رمضان کې د نسوارو نه بند نشم. دا د ما څنګه ایمان دی؟ دا زما څنګه روژه ده چې ما دا میاشت کې د نسوارو نه بند نه کړي؟ دا زما څنګه ایمان دی چې په دا میاشت کې ما د سګرټو نه بند نه کړي؟ وایم دا څنګه روژه ده چې په دا میاشت کې ته د دروغو نه بند نه شوې، د غیبت نه بند نه شوې، د حسد نه بند نه شوې، د مسلمان ته د دوکې ورکولو نه بند نه شوې، د طلاقونو خوراک نه بند نه شوې، په دروغو قسمونو خوراک نه بند نه شوې. ټول کال دې بیا درندګۍ کې تېرېږي. محترمو خفه کېږو به نه. ما وویل رمضان المبارک دا میاشت خو مدرسه ده. محترم دا میاشت مدرسه ده زمونږ دپاره. څنګه چې یو انسان ماشوم ولېږي جومات ته چې زما د بچي تربیت وشي محترمو چې دې څه حاصل کړي دې د بدو نه بند شي. دغه رنګې دا رمضان المبارک د مؤمن دپاره مدرسه ده محترمو چې دې د دې دغه نه بند کړي. دا 11 میاشتې په درندګۍ کې تېرې شوې، په ګناهونو کې تېرې شوې، زما د رب په نافرمانۍ کې تېرې شوې. دا یو میاشت الله ګولډن چانس ورکړی دی. زه به ووایم چې دا یو میاشت زمو ستا دپاره مدرسه ده. په دا یو میاشت کې گویا چې اصل د رمضان المبارک مقصد و مطلب دا دی. الله وایي چې ما تا ته د رحمتونو وسعت داسې کړی دی قسم دی چې د جهنم دروازې مې بندې کړې او د جنت 8 واړه دروازې مې درته کلو کړې. خو دا زما د رحمت وسعت دی که نه. او یو بله جمله ویم زما مقصد په دا رمضان المبارک کې ستا دینداري ده. قرآن کې الله فرمایي لعلکم تتقون. ته پکار دی امید دی چې تاسو متقیان شئ. ما مخکې نه جمله وویله چې پکار دی چې دا یو مدرسه ده دا رمضان المبارک. په دې یو میاشت کې انسان ځان د ګناهونو نه بچ کړي، دا یو میاشت بهترینه تېره کړي. زما رب وایي دا یو کال به په بهترین تېر کړم. په دا یو میاشت کې ځان د بدنظرۍ نه وساته. ما وویل مدرسه ده. یو میاشت کې ځان د بدنظرۍ نه وساته. آینده 11 میاشتې به زه ستا د سترګو حفاظت کوم، بدنظرۍ نه به دې وساتم. دا یو میاشت ځان د فحش ګویۍ نه وساته، د دروغو نه وساته، د غیبت نه وساته. آینده 11 میاشتې به زه ستا د ژبې حفاظت کوم، ستا ژبه به د دروغو نه وساتم، ستا ژبه به د غیبت نه وساتم. آینده دا یو میاشت دا خپل سینه دا خپل زړه مسلمان ته د حسد نه پاک کا، مسلمان ته د بغض نه پاک کا، مسلمان ته د نفرت نه پاک کا. دا یو میاشت دا سینه او زړه د محبت نه ډک کا، دا د مینې نه ډک کا، دا د الفت نه ډک کا، دا د پیار نه ډک کا. آینده 11 میاشتې به زه ستا د زړه د مینې نه ډک کم، دا به د الفت نه ډک کم، دا به د محبت نه ډک کم. دا میاشت ځان د ګناه نه وساته. آینده تمام 11 میاشتې به زه ستا اندامونه پاک وساتم، د ګناه نه بند وساتم. دا میاشت گویا ته د الله نه ویریږه. زما رب جمله وفرمایله آینده 11 میاشتې به ستا په زړه کې خپل خوف خشیت او یار پیدا کم. په دا یو میاشت کې ځان د محمد رسول الله غلام جوړ کا. زما رب جمله وفرمایله چې تمام 11 میاشتې دا یو کال به زه تا خپل او د خپل پیغمبر فرمانبردار وګرځول. محترمو
خو ته خو ټرای وکړه که نه محترمو دا یو میاشت خو ځان د نسوارو نه بند کړه که نه دا یو میاشت خو ځان د سګرټو نه بند کړه ای ستا روجه په سګرټو ماتېږي محترمو خفه کېږم یاره جي دماغ مې کار نه کوي تا دا کجوره خولې ته کړې نه ده او څه دې خوړلي نه دي تا دونه شی دلته بره شونډې ته خېجولې دی محترمو او چرسي درته وایم جي دې لا روجه ماتې نه دی کړې زم جي څه کار مې دی هلته به ناستې په دان به څادر واچي نورو طلاقیانو سره سګرټې بډه کوي محترمو ستا روجه خو دې کې تېره شو ما وویل مدرسه ده چې دا روجه ته یو میاشت کې د ګناه نه بند نه کړي چې دې کې ته د ګناه نه بند نه شوي محترمو آینده 11 کاله د بیا درندګۍ کې تېرېږي دې کې ته د نسوارو نه بند نه شوي ته بیا نسوار نه شي پرېښودی ته د سګرټو نه بند نه شوي انسان گویا غیرت او پښتون کې غیرت پکار دی پښتون خو په غیرت باندې یادېږي تا د څه سره غیرت کړی دی الله دې معافي وکړي تا د څه سره غیرت کړی ته چېرته تجربه وکړه د نسوارو سره غیرت وکړه چې په دا رمضان کې د نسوارو نه بند نشم دا زما څنګه ایمان دی دا زما څنګه روجه ده چې ما دا میاشت کې د نسوارو نه بند نه کړي دا زما څنګه ایمان دی چې په دا میاشت کې ما د سګرټو نه بند نه کړي وایم دا څنګه روجه ده چې په دا میاشت کې ته د دروغو نه بند نه شوې د غیبت نه بند نه شوې د حسد نه بند نه شوې د مسلمان ته د دوکې ورکولو نه بند نه شوې د طلاقونو خوراک نه بند نه شوې په دروغو قسمونو خوراک نه بند نه شوې ټول کال دې بیا درندګۍ کې تېرېږي محترمو خفه کېږو به نه ما ووی رمضان المبارک دا میاشت خو مدرسه ده محترم دا میاشت مدرسه ده زمونږ دپاره څنګه چې یو انسان ماشوم ولیږي جومات ته چې زما د بچي تربیت وشي محترمو چې دې څه حاصل کړي دې د بدو نه بند شي دغه رنګې دا رمضان المبارک د مؤمن دپاره مدرسه ده محترمو سلام